سلیمان علیہ السلام ته الله تعالی حکم وکړ وای ورسه د سمندر غاړه ته زتا ته یو شی درکایم. روض الریاحین کې دا واقعه نقل کړي. سیدنا سلیمان علیہ السلام د جنات او د انسانانو لشکر سره سمندر غاړه ته روان شو. چې کله هلته ورسېدل شاوخوا ګوري د سمندر په ساحل باندې په کناره باندې خوشی نه ښکاري. سیدنا سلیمان علیہ السلام یو جن ته ویلي عفریت وای نن زه په سمندر کې چې هر شی وي دغه معلومات ما ته راکړه. غص فی هذا البحر نن زه په دې سمندر کې ثم ائتني بعلم ما تجد فيه بیا هغه معلومات چې ته وموندې دا سمندر کې هغه تر ما راورسوه. چې کله جن سمندر ته ننوځي څو وخت په سمندر کې ګرځي را ګرځي دننه کته کته کېږي. یو وخت راووتل شی هم په لاس نه ورغلي. نو سیدنا سلیمان علیہ السلام ته ویلي یا نبی الله إني غصت في هذا البحر كذا وكذا لم أصل إلى قعره. إذا الله نبي زخو دې سمندر ته ورکته شوم دومره او دومره لاندې لاړم خو زه بیخته نه یم رسېدلی او ما شی هم پکې ونه موندم. بل جن ته ویلې وه ته ورننوځه. هغه جن تر هغه نه دوه وارې دومره په دا سمندر کې کته ورکته شو خو بیرته راوته شی لاس ته ورنغی. بیا لیکي وایي د سلیمان علیه السلام او وزیر آصف ابن برخیا د دو سره د اسم اعظم علم و. سیدنا سلیمان علیه السلام ده ته حکم وکړ وایي ته ننوځه په دا سمندر کې. چې کله هغه ننوته څو وخته بعد فجاءه بقبه من الکافور الابیض د کافور نه جوړه سوې یو ښایسته محل د سمندر راویسته. څلور دروازې وې لها 4 ابواب څلور دروازې وې. باب من در یوه دروازه د ملغلرو نه جوړه ده. و باب من جوهر بله دروازه له جوهر نه جوړه ده جواهراتو نه. و باب من یاقوت بله دروازه د یاقوتو نه جوړه ده. و باب من زبرجد او څلرمه دروازه د زبرجدو نه جوړه ده. كلها مفتحه ټولې دروازې خلاصې دي خو یوه قطره هم اوبو دې محل ته نه دي ورننوتلي. چې کله یې دا راویسته سیدنا سلیمان علیه السلام ورننوته. چې کله ورننوته و یو ځوان په عبادت باندې لګیا د لمونځ کوي. د لمونځ نه د فارغېدو څخه بعد سیدنا سلیمان علیه السلام سلام ورته وکړ. خبرې ورسره شروع شولې. نو بیا ورته ویلې ای ځوانه ته څنګه دې ځای ته رارسېدلی ته څه دې کوه. ده ورته ویلې یا نبي الله زما مور و پلار مې شلو پښې کار نه کولې بدن کار نه کول له ځایه نه شو ولاړېدلی. مور مې په سترګو باندې ړنده وله او یا کاله ما د مور و پلار خدمت وکړ. چې کله زما مور وفات کېدله نو ما ته یې داسې دعا وکړه اللهم اطل حیات ابني فی طاعتک. ای پروردګاره ما زوی د ما ډېر خدمت کړی د دې خدمت په بدل کې ته د ډېر اوږد عمر ورکې په عمر کې برکت ور واچوې. اطل حیات ابني د ما د زوی عمر ډېر اوږد کې فی طاعتک هسې نه ستا په عبادت کې ستا په طاعت کې. بیا وایي چې کله زما پلار وفات شو د وفات کېدو نه مخکې ما ته داسې دعا وکړله چې یا الله زما زوی ته داسې عبادت ورنصیب کې او په داسې ځای کې عبادت ورنصیب کې لا یکون للشیطان علیه سبیلا
چې شیطان ته هم لار نه وي چې دته ورسي. ونو چې کله ما پلار خف کړ زه داسې د دې سمندر غاړې ته راغلم تېرېدم نو دغه محل ما ولیده د ما ډېر خوښ شو. ما یې راځئ ورې ورننوځم چې په دې کې څه شي دي. زه چې کله دې محل ته ورننوتم نو فرشته راغله دا محل یې په سمندر کې کته یې وړې بېخته. سلیمان علیه الصلاة والسلام ورته ویلې وایي ته څه شي خورې؟ فما طعامک وشرابک فی هذه القبه. ته په دې محل کې ستا خوراک او څښاک څه شی ده؟ ځوان ورته ویلې وایي د الله نبي روزانه یو مرغه راځي په خپله مشوکه کې ما ته یو شی راوړي. زه چې کله هغه وخورم نو د ما لوږه هم ختمه سي، د ما تنده هم ختمه سي، خوب مې هم ختم سي، د دې تنهایي وحشت دا هر شی ختم سي. بس زه بیا د الله په عبادت باندې لګیا یم. سلیمان علیه السلام ورته ویلې چې ته ما ته دا ووایه په کومه زمانه کې تا پلار خف کې ته دې خواته راغلی؟ ده ورته ویلې وفي زمن ابراهیم خلیل الله. و دا د ابراهیم خلیل الله زمانه وله چې ما پلار خف که زه دغسې راغلم او بیا په دې محل کې تر اوسه پورې زه عبادت کوم. تقریبا اندازتاً 2000 کاله په دې مابینځ کې تېر شوي. دا ځوان همغسې ځوان الله تعالی له هر شي محفوظ کړی په دې محل کې عبادت کوي. کله کله الله تبارک وتعالی د مور و پلار یا دغسې د نورو طاعاتو دغسې یو خپل قدرت بندګانو ته ورښکاره کړي. نور په دنیا کې دنیاوي عزت خو یې دا ده چې چا مور و پلار نه یې ازار کړي، خدمت یې کړي او خوشحاله له دنیا ورنه تللي، دغه ځوان ټول عمر نه ده خوار شوی. الله تعالی بندې دروازې ورباندې خلاصوي، کارونه یې ټول سمېږي. تاسو خو تجربه کوئ، یو کار ته وځئ یوې مور ته ودرېږئ، شرمېږئ مه ته مور یې کوي دعا راته په پلانکی کار دی ده. چېرته تاسې په چوکو ګرځئ له خلکو نه دعا وغواړئ، مور و پلار په کور کې موجود وي، تاسې دعا ورته نورو ځایو ته منډې وي. د مور نه دعا واخلئ، الله تعالی به بندې دروازې در باندې خلاصوي. مور و پلار ډېر لوی نعمت ده، باید موږ د دې ناقدري ونه کړو. پیغمبر علیه السلام فرمایي